الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. فدې شعر کې دا خبره ذکر کوي چې کله د قرآن شریف قاری دا په قبر کې خودلی شي دا وخت ډیر د یری وخت وي او هیبتناک وخت وي ځکه چې نیکانو خلکو ته خدا فرشتي په خسته شکل کې راځي. کتابونه لیکلي چې یوینم بشیر دی او د یوین نذیر دی نیکانو ته راځي، لیکن چې ګناګاران سره دین منکر نکیر چې مشهوري دي دغه کې توري او داسې ازرق نیلا کتم آن کې بلاغي وي کنه او دي شان دستګي دي هیبتناک انسان چې یریږي با دا ستاسو د یو شکل ډیر عجیب شان شکل مخه تراشي یا ادي یو ناشنا راشي او انسان په قبر کې نو یریږي دغه وخت د قرآن شریف د قاری تراشي او په یو روحانه شکل کې براشي او دلته چې کوم دی یو خوشحالي دا بدل نصیب شي. نو دې شعر کې دا ذکر کړی دی وحيث الفتى فهغه وخت چې دا ځوان دا قاری د قرآن يرتاع يريغي يفزع يريغي في ظلماته اغتيرون من القبر فقبرك قبر کې يرون بيري يلقاه دا قرآن شریف په سره ملاقات کی سنن سنا دا چې قصر سره وی مراد ته زو رانا ده او چې مت سره شي سنا بیا دې نه مراد شرف او رفعت او عزت او جدواله. سنن دا قرآن شریف په سره داسې ملوشي چې روحانه مخبيوي متهللا خوشاله خندرو دغه په خوشاله او خنده پېښانه سره او پړکې دلې مخبتي کوم دي قرآن شریف سره ملوشي ذکر ملوشي قبر ته هنالک دغه قبر کې بدا قرآن دی قاری ته وی يهنيه دلبا مبارکی ورکی مقیل موضع القیلوله ویل شي دو ذکیدو زیتا او دا لکشان آرام ته ویل شي د رزي پمین لکشان ډډه وهي باز غلط کوم دی او د شنو ماقام را پاتې قیلوله مې کوله او قیلوله نشو دا او سما ګاټه شو قیلوله لګه د قلیل نه نو مقیلا زید قیلولی یعنی قبر ځکه حدیث شریف کې راځي چې القبر روضه من رياض الجنه دا قبر د نیک عمل لپاره دا باغچه د جنت د باغچونو یو باغچه ده او د بدعمل لپاره د جهنم د کندو نه یو کند ده. نو چونکی دا قرآن شریف قاری با عمل چي وي عمل پکړي وي دی په قبر کې خو دي شي دا قرآن شریف چې په عمل کړي دی براشي فرشتو ته ګل دې خپل کار کوي دی پرې دی آرام دی پرې دی او دلو بیا مبارکی ورکی چې ستاسو د قبر مبارک شي دا باغچه دا روایتونه کې راغلي دي چې کله یو انسان د قبر کې خف شي نو فرشتي ورته راشي کنه کمل وی کبه د مال راشي ورته نو چې راشي نو څنګه تاسو کې رب دې سوکتي دین نبی دې سوکتي اډول تاسو نه دوکي نو چې دې ټیک کی ورته صحیح مسلمان او جهنم یو دروازه ورته کولو ورته ګوره دا زه اوستا لیکن تا نیک عملو کو الله دې پیژندل او رسول دې پیژندل او تا الله تعالی دې دینه بچ کی او بیا ته جنت کې یو ټکانه کولو کې دا الله تعالی ستاسو مقرر کړی دی او څنګه ورته کولو کې دا هغه هواګانې دا هغه تر او تازګي دی ویني او خوشالي کوي او چې کوم انسان نه تاسو کې ورته غلط شي ټیک نه کیږي نو پیغمبر دې لادري خطر دنيستا خلق بويل وبس ما غوي خوېګه معنا نغه د جنت لاول کولو کې ویداویني دا مزید ترتیب تاسو تا په دې عملونو کو قرآن شریف ونه پیژند هغه به بند کیه دروازه کې او د جهنم کې کولو کې دی بغور او دا هغه ګرمایش او تفش له بدل راځي
وې تا عمل نو کړو دغه درنه خدای پاک واغستو دا بل خدای پاک در دا هر انسان په جنت کې یو کور په دوزخ کې یو کور چې کله دې نیک عمل وي الله تعالی جهنم کو د بل چاته ورکو جنت هغه او کدی به د عمل وي جنت ته وري دوزخ ور نو دا خبر کې به دا قران شریف د مبارکي ورکی مقیلا آرام ده وروضتن او د باغ د جوړېدلو چې الله تعالی دا خبر چې کوم دی دا د راحت زیو ګرځول او دا له د آرام زیو ګرځول د خوشحالي زیو ګرځول نوري ورپسې وی ومن اجله د دې قران شریف د وجنبه فی ذروه العز ذروه دا ویل شي په ار یو سیس کې وجود ده او په دلته په شی کې کوم دی ذروه او ذروه دوه ویل شي یعنی د دې قران شریف د وجنبه په ذروه العز د عزت وجود ذکر دي مرتبه کې ناس یجتلا کاربشي یعنی خاربه خلق دی ویني د قران شریف د وجنه الله تعالی بدل دوی مرتبه ورکړي دي يناشدو او دا قران شریف به کوم دی بحث کوي سوال کې بار بار سوال کوي فی ارضائه فرضا کېدلو کې لحبیبه تخفل حبیب یعنی قاری لپاره الله تعالی سره سوالونه به کې الله تعالی زما د حبیب خوشاله کې الله تعالی او تاج ور پسر کې قران به الله تعالی نورم خوشاله کې الله تعالی او تکفلی ورواجه قیمتي دا قران شریف به الله تعالی نورم خوشاله کې راضي شي الله تعالی وې ذات راضي ما يناشد في ارضائه لحبيبه دا الله تعالی نو بار بار مسلک سوال کوي وختنه بکي د قاری لپاره د رضا کېدو لپاره د خوشحالي زړه لپاره واجدر به او تو خو وختون کړي به سؤلا الیه ورکون کې دي رسون کې دي قاری لرا هغه سوال الصلاه رسون کې دي هغه ځای یعنی چې کوم سوال کوي دی د الله نه چې خدای پاک دام ورکی نو الیه موصلا دغه ځای ته بقاری ورورتي جنت کې به وردن نه دا تاسو چې د قران شریف تاسو ولې په تجوید کې مولو ستورو چې په قرائت کې وایي بار بار روایت وایي تاسو دې تربینه محبت کې او مقصد د دې صرف دا ما جوړوي چې زر قاری جوړېږي نه تبعیه او بیا په خپل نه دا اصل مقصد دا دی چې الله تعالی کتاب خدمت وکړي نو ته په دې مقصد باندې کې نو قران شریف هم ستاسو لپاره بیا الته ولاړی ستاسو سره قبر کې به سره ولاړی په آخرت کې به سره ولاړی جهنم نه ورکی جنت ته به بوزي چې دونه خبره ده نو فیا ایها القاری وی ای قاری چې دا برنه چې فسونه تا کې راغله چې ته نیک عمل او ته د خلکو فخوي ځکه چې ته جامع الخصائل وي خصفات تا کیو نو اے د قران قاریه به متمسکا دی قران شریف سره چې کوم دی ځان چمټاو کا او دی باندې عمل کوا دی قران شریف کې سره غلي دي ځکه قران شریف کې سره عرب کې راغلي دي والذین یمسکون بالکتاب به متمسکا دی قران شریف په چمټاو شادي په څون خلا دی کې کوم خبر راغلي دی هغه باندې عمل وکا مجلل له او د دې قران شریف ډیر زیات عزت کا ډیر زیات تعظیم کا په كل حال بهر یو حال کې مبدلات دې عزت کوون کې جوړ شه دانه چې ته تلاوتو کې محفل کې او بیا چې نور قاریان کې بیا غفې شپې لګي خلک خاصه وایي قاریان ته دانه په كل حال مبدله هر یو حال کې د قران شریف څخه عزت والا جوړ شه عظمت والا جوړ شه عزت کوون کې جوړ شه تعظیم کوون کې جوړ شه باقي کې دا راغلي چې په صحیح طریقه باندې قران شریف تلاوت اورا او چپ پاتې کېږي چې څوک تلاوت کوي نشو دې تعظیم دی بیا با فرمای چې هنيئا مريئا والداك عليهما شاطبی سے وای وی خوشحالی دا هنيئا مريئا خوشحالی دا خوشبختی دا والداك اے قاری سے با ساده مور او بلا دای خوشبختی دا په دې بچایانو کې غالبا شاهجهان بادشاہ دې زوی کې کړو جیل کې بادشاہ یې راپانا یا بل څه وجوا نو دا غزوی زمانه نوم یې چې زوی سنمو هر یو زوی
اورنګزیب کو یو زویون داو کنه نو د زوی قرآن حفظ کړ چې قرآن حفظ کړ نو هغه غلام ته وی لرشه او زما بلر ته و چې دا د زوی قرآن حفظ کړ یعنی ستان وسی انا نو ورته وی هغه د پرواونه لرله هیڅ نه مبارکي ورکنه څه او واپس راغی بچي تاسو په زما بلر ته وی څه ونه وی یمو ته چې قرآن ختم چې دا څه کار وکړي څه ونه وی ښا ډېر عالم تړیو اورنګزیب پوهه تړیو دی پوه شو دا هغه ورځ نه په خپل قرآن شروع او کال کې یا ارسنه وخت قرآن ختم چې کله قرآن شریف ختم کړو بیاغه نو کړته ورشه اوس ورته وای چې استاد قرآن ختم کړ نو دې ورغلې دی او اته وی باچا استاد نن قرآن ختم کړو بس را پاتې دی کول کړي دي او بلاس باندې باچای ګوتمو چې څونه قیمت یو هغه د ګوتنو باسري دولت ور کړی دا یو غلام دا یا نو کړتم اته واپس راغلي دي بیا ته زوی ته پوښتنه زما پلار ته پلار خو ډېر زیات خوشاله شو خپل کم ځان درانه دې کما او ډېر قیمتي د 100 د ملغلو ګوتمه راکړی نو یې پوه شو کړه چې پلار مې خوشاله شه نو انو کړ دی باچا چې ته تاسو کوم وایته چې ستاسو قرآن ختم کړو نو هیڅ خوشالي نه وکړي او چې ستا ختم کړو ډېر زیات خوشالي کوي ورته نه خپل ډېر زیات خيار سره دی چې زما زوی قرآن ختم کړو دا غن وته نو په حدیث کې راځي چې مور او پلار ته تاج ور پتر کیږي دا مثلا ما زوی ختم کو خو ما ته تاج پتر کیږي هغه به څه مړه خو جنن راز ما قرآن ختم کو نو زما د وجه مزم سلف چې کوم دې تاج ور پتر کیږي او نعمتونه نه زکه دا خوشالي هغه وجود خلک نو هنيئا مريئا هني هغه جون ته ویل شي چې هغه کې آفت نه وي مصیبت نه وي او مری هغه جون ته ویل شي چې هغه آخرت عاقبت کوم نه خیستوي او محمود دا ځوانه چې کوم نه صفاتونه دي اصل کې دا هني او مری دا صفاتونه دي د خوراک لیکن بیا دا استعمال شوی دي په عام ځینو کې استعمال شوی دي نو فرمایي چې خوشبختی ده خوشحالي ده مبارکي ده تاب لارتا اے قاری سیوا علیهما ملابس انوار من التاج والحلا دې دوانو ته الله تعالی ور اچي تاجونه د نور ډک والحلا او کالی خایس مزین کوي دی الله تعالی او دې کې کوم حدیث مشهور دی علماء وی ابو داود شریف کوم دی نقل کړی دی راځي امام احمد ته نقل کړی دی او دا حدیث کوم دی ذکر کړی نقل کړی دی سهل بن معاذ ته د خپل بلارنا او په دې سند کې زبان بن فائد راغلی دی وکیل خبر اشتا حدیث ته من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامه دې کې کلام شته دی راوی کې راځي نقل کړی په سند دی الله تعالی با د قران شریف ویون کې او چا په عمل کړی دی هغه مور خپل د الله تعالی تاج ور پسر او دا غیر انا با د دنیا د دینور نه ټول چند زیاتوي بعض حدیثونو کې و چند راغلي او چې کوم کس په خپل په قران عمل کوي الله تعالی باغ ته تصور کوي نو دا ور پسې شاتوي ته په خپل به په مازار نو کوم نجلي عند جزائي و دې کې یو بل روایت شته چې هغه د سند په اعتبار سره بیا خري او دا حدیث کوم دی دا امام احمد ته نقل کړی دی دا او داسي ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی دی او نور کتابونو چې کوم دی نقل کړی دی طبرانی چې کوم دی په خپل اوسط کې ذکر کړی دی او دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی هغه سره روایت دی هغه دا دی چې کوم انسان قران شریف ویلی په دنیا کې نو د قیامت په ورځ باندې به د قران شریف هغه سره ملو شي په هغه وخت کې څنګه د قبر وشليږي ها قران کې راغلي کنه وې ذل قبور بعثرت قبر وشليږي او د قاری ته روزي نو یو ځوان سړی ورته ولاړی خېسته شکل نو دا ځوان به قاری ته ویل کما پیژنې دی بوزي نه خو نه پیژنم دا قران شریف ورته وی چې زستا ملګری ما قران چې تا باندې ما شپیرونی کړی وي او ته چې کم دی اوږي پاتې شوی
نار پاتې شوی زما د وجنه ار سړی بچ سار شنو خپل تجارت په څه بتلو منډه تل به والي مال او دولت پسې او تاسو کوم نه قرآن شریف ځان تکړه نو دا ټول خبرې به ورته وکي او بیا به په سر باندې د وقار تاج ورپسر کی او د مور او پلاته به کم دی کپڑے واچي او دا چې کپڑے به وي چې د هغې قیمت به د دنیا مالداران برابر نه کي نو دا مور او پلار به تپوس کی چې زموږ قرآن یاد کړو دا موږ ته ولې چې کوم دي کپڑے او تاجونه ورپسر کړی شو نو دا قرآن شریف یا بل څوک ورته وایي چې دا ځکه چې تاسو زوی قرآن یاد کړو تاسو زوی او بیا به کوم دي ویلې شي چې قرآن لولا او برخیزه د جنت په بو باندې برخیزه او مخکې دا کوم ځکه چې تا اخیری آیت ختم شي هغه ستا مکان دی صحیح شو نو شاطبی ته په وی فما ظنكم بالنجل عند جزائه ويستغفر باندې نجل ویلې شي زوی ته فاغ زوی باندې عند جزائه چې الله تعالی کله جزا ورکړي چې مور او پلار ته تاجر ور پسر کیږي قیمتي کپڑے ور پسر کیږي یو قسم ته دستربندي کیږي د خلکو په مخ کې نو دې زوی ته به الله پاک څور کوي وې دا د بیان نه بار خبره ده دا حدیث کې نه راغلي فما ظنكم بالذي عمل بهذا حدیث کې راغلي چې څونه ځکه دا زموږ ذهن نشي تصور کوي څونه بل اجر ورکړي خو بس دونه یاد ساتي اولئک اهل الله دا قراتکم دي با عمله دا الله تعالی رشتہ داران دي او دا حدیث ته اشاره شوی ده چې دا امام احمد سے نقل کړی دی او ابن ماجه کې نقل شوی دی نسائی کې ذکر شوی دی او حاکم ته په خپل مدرک کې ذکر کړی دی او دا حدیث کوم نه صحیح دی چې اهل القرآن هم اهل الله وخاصته چې اهل قرآن د الله تعالی رشتہ داران دي او خاص بندگان دي نو بس دا خبره کافی ده دا خبره زبو يسويمو چې الله په بداور کې واغه باور کوي بس الله تعالی رشتہ داران دي بس دینه نور غټه خبره کې دي زم وصفه الملا صفوا دا خالص تغیر شته ار یو چیز خالص ده صفوا ویل شي او دې کې زبر زیر پیش ټول دی صفوا 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 لیکن په شعر کې روایت کوم دی په زبر او زیر سره شوی دی وصفوه الملا یا صفوا او دی شعر کې اشاره کړې ده هغه آیت چې سورې فاتر کې راغلي دی 32 نمبر آیت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله تعالی فرمایي چې ما په خپل مندگانو کې غوړه کړل هغه خلک چې ما غوړه کړل د لپاره د خپل کتاب لپاره مالا دا د میم په زبر سره دی ویل شي اشراف الناس په خلکو کې بهترین خلک دا اصل کې ملأ دی قال الملأ الذين ملأ لیکن وقفا کوم دی حمزه او هشام داغه د وجنه ملأ کې څه شوی الملا شوی دی وایي به اوس د قاریانو صفات ذکر کی د قاریان څنګه خلق دي عاملین قرآن څنګه دي اولل بر بر نیکه والدی نیکی کون کی دي والاحسان خکارونه کوي والصبر د صبر خوندان دي صبر معنی صرف دا نه چې انسان ته تکلیف راځي او هغه ان لله و انا راجعون کوي صبر على طاعه الله دی دا الله تعالی په اطاعت باندې چې مکمل ولاړ نام صبر دی صبر عن معصیه الله دی چې ګناونه نه کېدام ته صبر کې ځان له رکوع کړي نه وي د ګنا نه نام صبر دی ځان الله تعالی په اطاعت درولې دی نام صبر دی نو حبس النفس على الطاعه او من کول نفس د معصیتنا نو اثر کې صبر ویل شي منعتا صبر اثر کې څه ویل شي من کول ځان من کول نو صبر د خپل جسم په اعتبار سره په اطاعت او د الله تعالی د معصیت نه ځان من کول یا په مصیبت کې کوم نه پاغي باندې صبر کول دا ټول د قرا او عاملین صفات دي والتقى او دا چې کوم دي متقیان دي پرهیزګاران دي دا هغه ټول سيزونو نه ځان بچی چې هغه الله تعالی هغه نه منع کړی دا نو فرمای اولاهم دا صفات داسې دي چې دا قرای خسته کړی دي بها یا خسته شوی دي دا قرا په دې صفاتو سره
جاء القرآن او راغلی د قرآن شریف په دې صفات سره مفصل لك الله تعالی د نیکوکارو بارک وی ان الابرار لفي نعيم څنګه الله تعالی د محسنین احسان ولا بارک وی ان الله يحب المحسنين الصابرين بارك وي والله يحب الصابرين د متقين بارك وي والله ولي المتقين نو قران شریف په دې صفات سره مفصل راغلي دي نو قرآن دا کوم چې دونه فضائل دي ذکر کیږي دا هغه خلق دي چې دا نیکی والدي احسان والدي صبر والدي او والدي تقوا والدي استلوي قرآن خدغه والدي خطبتك وي عليك بها تفضل من لازم کدا صفات ښا زمون خلق جنت مرض دالي زمونږ مشران داسي او زمونږ مشران داسي او ټول دغه دې کم دینو صفات یې لکه تاسو څنګه یې مونږ دا خپل اکابر په دغه باندې بخلاص شو که یو کس دې ز پیر بابا وسیم الله تعالی ته وای په دې باندې پری دې په خبر کې فرشتي دې خدای پیر بابا وسیم ځکه نه پاره او ورته نه نبی علیہ السلام خپل لور ته وی فاطمه عمل کوا ورته وی فاطمه عمل کو وګوري چې عمل نکې ته الله تعالی نه کوم خلاصولې نو دا بنوي چې لکه زموږ مثلا دا او دغه ولکه څه شي تاسو وکړه نو شتي عليك بها طبعا لازم نجد مثلا اقا خلقو تم ځان خکا کنه ولې طبعا څه چل شي عليك بها لازم کا فزان معنی سبقتک فدي صفاتو ته من دو خزان کې د صفات راولا ما عشت فيها ته څومره په دنیا کې ژوندې دا صفات ځان کې پیدا کو دا څنګه منافسا کوشش وکا یعنی رغبت پکې پیدا کا خو کوشش وکا او د دنیا جون څه جون دی یو سورې جون دی فضل وبيع نفسك الدنيا او خرج کا لریکا بدل کا دا فضل بیکارا جن بانفاسها العلا فاغا خیستا جن باندې نفیس انفاس قیمتي جن هغه جن د آخرت دی هغه جن ځان ته والا د آخرت جن چې کوم دی هغه ځان ته چې کوم دی خیستا کا دنیا خو یو سورې جن دی چې کوم دی دی بس کېږه ما نو چې هل کذا خبره ده نو ځان کې صفات پیدا کړي نو اوس مشایخ د دې وجزا الله تعالی دې جزاء ورکړي په خیرات په خیر سره الله تعالی جزاء خیر ور عنا زمون طرفنا ائمتن امامان تذکا مونږ به امام نافع سے تصور کولی شو لیکن هغه تدبیر سره کړی قران را رسول خیرات را رسول کنه مونږ څه نشو ورکول یو حدیث شریف کرازی ابو داود شریف کوم دی او نسائی سے او حاکم سے دا حدیث ذکر کړو صحیح حدیث نو حاکم سے دا حدیث صحیح کړی دی چې تاسو رسوک نیکیو کی نو داغي پوره بدل ورته ورکا داغي څوکا کله تاسو داغي سوینا نو ته داغه لپاره دعا وکا داغه لپاره څوکا او یو حدیث راځي چې چا چاته وي جزاك الله خير فقد ابلغ في الثناء بدوته بهترین بدل ورکړه نو دی وجه شادبی ته مو جزا الله الله دې دې جزا ورکړي الله دې غیتا موږ نشو ورکولې الله دې ورکړي خپل شان مطابق بالخيرات فخير سرا عنا زمود طرفنا ائمتن دغه امامان او تاسو وو امامان دغه په شاطبیه کې لنا نقل القرآن زمود پر نقل کړی د قرآن عذبا وسلسلا عذبا خوګ او سلسل مسلسل یو څه تسکیو تعلق یې خلینه باندې کې دې مسلسل وي یعنی خیستا صحیح نقل کړی موږ چې کوم دی قرآن شریف راځولې فمنهم بدور سبعه فدي قرآن شریف نقل کوون په امامانو کې وو وګمې دي بدور د بدر جمع ده قد توسقت دي رامين تشوي دي سماء العلا الاسمان وجبتر منزا والعدل ظهرا او عدل حق او ظهرا وكملا د رانا په اعتبار سره او د کامل تو په اعتبار سره یعنی دا سپوږمۍ دي چې نیمه نه دي یعنی دې د عمل په اعتبار سره نیم نو بلکې د څوار له کومې څنګه غونډه مونډي دغه شان د امامان د علم او عمل په اعتبار سره مکمل وي دا نه کې نه د پوره رزو میاش نه ده بلکې د پوره رزو د پوره علم او د پوره د عمل خاوندان د استعاره ورکړي ها
د حق استعاره ورکړي د اعلی سره او د عدل چې کوم دی استعاره ورکړي د سما د اسمان سره نو فرمایي چې دا ټول امامان داسې په دې عالم کې په خپل زمانه کې لکه څنګه سپوږمۍ د اسمان په میز کې ټول خلک ویني د سبعي د امامان داسې وو لکه څنګه چې سپوږمۍ په اسمان کې ټول خلک ویني یعنی داسې مشهور وو د تقوا په لحاظ د علم او د عمل په لحاظ لها شهب د دې امامانو د بارستوري شهب دا جمع د شهاب ده او دا په لغت کې ویل شي هغه ټوکړې د اورته چې دا جمع د شیطان وشتري کیږي فاتبعه شهاب ثاقب لیکن دلته کې دا په معنا د رڼا سره خپل شوی دی ویلها شهب د دې امامانو لپاره توري دي عنها استنارت چې د دې امامانو نه د دې سپوږمونه استنارت رڼا اخستل ده فنورت دیم منور شو دیم څه شو یعنی سپوږمۍ نه رڼا راخله نو دغه شان دي شاګردانو یې د خپل استادانو نه علم یې نه رڼا راخله څنګه چې ستوري په لکېږي د شاګردانو په لکېدل سپوږمۍ لګا ده یو ده او ستوري څونه دي ډیر دي هر امام ډیر شاګردانو د هر امام سواد الدجا فنورت فذي روحانه کړل منور کړل سواد الدجا هغه تیارو د تکي تور شپې حتی تفرق تردي چې هغه تیارې کټ کړل وانجلا او ظاهر شو دوی یعنی امامان سره د شاګردانو یا علم ټول ظاهر کو وسوف تراهم واحدا بعد واحد او تو په کتاب کې یو امام ویني د یو نه پس بل ویني یعنی زبل اولم جنافي ته یا به مکی ته به بیا بسو کې ذکر کوم بدري ته به مع اثنين من اصحابه سره د دوه ملګرو د خپل شاګردانو لاول بنافي ته وی هغه سره په قانون او ورشوي یا به مکی ته به اثر بسوق وی بزي او بیا ذکر کوم بدی کتاب کې مع اثنين من اصحابه سره د دوه ملګرو متمثله چې هغه خاص شوی دی سره کنافي ته سره قانون او ورش خاص شوی دی دا مکی ته سره څو خاص شوی دی الکه دا امامان خډیر شیو قرات نقل کوم کې هو ډیر زیات راغلي دا وی پکې ولي منحصر کړی دا وی امامان ولي راجدا کړی د دې څه وجوه وجه خډیر دي ولې شافعي ته ډیر اهم خبره ته اشاره کړل ګوره وتخيرهم دي اختیار کړی دي غوړه کړی دي نقاد دا جمع د ناقد ده هغه کس چې هغه کټه سوته کرو کوټه چې کوم دی هغه بیلې د تناقض وي كل بارع غټ علماء هر قسم علماو کې دا ناقدینو دا کسان را غوړه کړل تخيرهم نقادهم كل بارع ده هر یو لوی عالم په مقابله کې دا و امامان را غوړه کړل راځي صفات خودی کې ډیرو هو وليس على قرانه متأكلا دی قران شریف د خوراک ذریعہ نه جوړ کړي قران شریف یې د خوراک ذریعہ نه جوړ کړي قران شریف باندې خوراک نه کړي دا امام حمزه رحمت الله تعالی ویلو په حکم راغلی نن طیبه کې یو خبر راغله یو روایت راغلی د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ چې څوک د قران شریف په تعلیم باندې یو قوس اموالی قوس معنا دا لنده شانتی دا غشت بجولی و الله تعالی بو ته جهنم د اور د غشیت کوم دی ورواچي بغاړه کې با د جهنم د اور د غشیت ورواچي نو دا امامان چې څونه تیر شوی دي امام حمزه رحمت الله علیه او زیاتو تیرو کاروبار دی څنګه شانتی کیسایو مشهور خو بل خبره ته نظر کاروبار به کولو نو ار یو چې کوم دی خپل جند اغا صرف د قران شریف باندې خوراک د نو پرېخي بلکې خپل سي کړی دي خپل روزګار کړي خپل غټه کړي مولا علی قاری رحمت الله متعلق راځي چې دبا فقال کې یو روایت راځي چې یو قران شریف به لیکلو او باندې کړي چې دوه به لیکل نو چې یو روایت راغلی دی وی دا په قران شریف کلی کولو نو بیا خرف کو هغه پیسې به چې دا واغستنه ټول کال به باغی باندې خپل خرچه کوله
او یو روایت دا راغلی دی چې دوه قرآن به لیکل یو قرآن شریف به خرڅ کو داغي پیسې به په غریبانو تقسیم کړي او چې بل قرآن شریف به خرڅ کو داغي خرڅ به په خپل ځان باندې کوي صحیح شو اوس خو هغه زمانه نه ده نن سبا خو مونږ چې اوس نن سبا دغه ته ورلو کنه کاروبار ته پاک وخت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم نه قبلي کاروبار کړل او چې کپڑا وړل او ویل کده کې دا عیب دی ګوره دا مسله ده نن سبا خو د ټول نه خراب شي به درکې ویل کده خدا ټاپ دی او زه خو د دکاندار ته ورشه ویل کومه ټول نه صحیح کپڑا راکا نو خو ګرانه هم درکې ټول نه خراب هم درکې چونکی کاروبار 2 نمبر شوی دی کومه کاروبار ته ورلو کې دي چې مونږ هم 2 نمبر کته نم کې خو غیبه 2 نمبر کې نو ته خو پیژنې نه سبب ته یو خلک صحیح شي ورکه او سبب 2 نمبر ورکه خلک دا وګوري دا حافظ دی او دا قاری دی خلک سره دوی نو نن سبا معاملات دي چې په دې وخت کې انسان قرآن شریف درس او تدریس کوي نور څه نه ورځي نو بهتره خبره ده او که نور څه کې ورغه او ذهن منتشر کیږي نه نو بیا ډېر خبره ده چې ذهن منتشر کیږي خو ځنه ته ورته چې کوم نه سبق کې ولته چې کوم نه ټماټر ولګانو بیا خرڅه یا چې کوم نه بګي بوجه موجه شمار کې سو بوجه شوی ځکه دماغ کمزوري شي وي دونه ذهن نشته نن سبا نو د قرآن شریف په دغه باندې تعلیم باندې اجر اخذل د علماء په نسبت باندې جایز دي خدا ځان ته ذریعہ سبب او معاش نه دي ګرځول پکار دا نه چې دا رسوي راکه موږ دې کې تلاوت کوي غلط ضرورت راکه کوم کوي نه کوي خبره پوهیږي دا نه دي پکار نو دې کې زموږ د علماء رائے دا ده چې سیدا اجر اخذ شي او داغه جوړول نه دي پکار خبره پوهیږي نه ما کنه پوهیږي مقصد او ذریعہ نه جوړول پکار الله تعالی نه بیا استخبار کول پکار دي چې الله تعالی تماته د حلال ډیر راکې نو دا فری کوما ان شاء الله تعالی وبشتنه نو الله تعالی په دې سیمه او علماء اجازه ورکړي دي بلکې الشبری تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې په درس او تدریس باندې پیسې خامخا اخلي درس او تدریس باندې پیسې خامخا اخلي ځکه چې ته پیسې نه اخلي کنه نو بیا به زمونه نه د مدرسې ته طالبان په مدرسه کې نه دي او ته باندې دي کته دا کوم چې له کولې نه راځي ته ما څه پیسې راځي خو پری سبق خېما چې خو خېمې خېم به کنه نیمه غو نه به خېما نغوي خامخا خله چې ورو جون ته باندې صحیح شو ودون خبره کوي او ان شاء الله ما